پاکستان بیا د چمن په ضلع کې که دلته زره انتظامیه وسیږي که دلته افسي وسیږي که دلته فوج وسیږي چې زموږ علاقه نشي سمبالولی موږ ته امن و امان نشي راکولی موږ ته روزګار نشي راکولی موږ ته علاج نشي راکولی نو بیا دې ته چشکي چې په دې چمن ضلع کې وسیږي بیا د ټوله ادارې ټوله د پاکستان فورسز بیا د چمنه څه مشتري وتړي ولاړ دي چې پنجاب له په پنجاب کې دې هلته کارخانې سیسټمونه غلاوي هلته دوی ښه سره کولی شي دلته په دې وطن کې دا د سبزیو د نورزۍ ښار دی یو پنځه شپږ ډلۍ ښار نن په دې فوجیانو په دې افسي په دې ضلعې انتظامیه دا پنځه شپږ ډلۍ نه دي خوندي نو دا به موږ ته بارډر څنګه رایلګي دا به موږ ته روزګار څنګه رایلګي نو موږ به ولس ته دا وایو چې خپله همت وکړي خپله ملانه وکړي په ښار په وطن کې چې هر سړی د پاکستان د ریاست ملګری پر څنګ یې ناست یا ورسره ولاړ یا یې روزګار ورسره شروع داسې موږ ټوله د دې وطن خلک دا ولس و دې ټولو ته مرداباد ووایو چې جاسوسان یاست خرڅ سوي یاست دا وطن دا ولس مې خرڅ کړی دی صرف تر دې پورې چې ولس انګېج ساته نن دا نه وي نن دا غم راغلی سار بل غم راغلی نو دا به زموږ د دې ولس د دې کام پر سر کله لاس وتېروي چې دا ولس د خودکشي سره مخ دا ولس ځوانانو ځانونه وځړول د دې ولس بچیان د لوږې ورسول زموږ په دې ضلع کې ایمپي و ایمېنې د غفلت په خوب ویده دي خاموشه دي د هېڅ اختیار نه لري نو موږ و ایمپي و ایمېنې ته وایو که د دې ولس نمایندګان یاست د دې قام نمایندګان یاست یا د دې چمن د عوامو نمایندګان یاست دې ولس ته امن و امان دې ولس ته روزګار نسئ ورکولی بیا واضح ووایاست اعلان وکړي چې موږ هم ملګران یو موږ هم جنرالان یو دا خو ووایاست که دا هم نسئ ویلی بیا مې خلک انګېج ساتلي بیا مې خلک خاموشه کړي د پاسپورټ په نامه د یو برمې و د وړانګې د غلا په نامه د تاریخ په نامه مې خلک د ځان ملګري کړي دي نو موږ د ښار و دې سیمهواره ته و ایمپي و ایمېنې ته وایو دا موږ په اعلان ورته وایو چې اوس هم د پاکستان غلامان یاست اوس هم د پاکستان جاسوسان یاست مخکې هم ولاست چا راوستلاست په اوټ خو ولکه راغلي یاست په الکشن خو ولکه راغلي یاست صرف په دې رالاست چې و پاکستان و ریاست مې د دې عوامو د دې ولس د دې پښتنو لاسونه تر شا وتړل دا مې پر دې پاکستان ریاست دا ولس دا قام دا علاقه دا مې ټوله خرڅه کړې ده که مې چیرې نه وای خرڅه کړې دې به په دا یوې کال کې و دا ولس ته یو شی ښکاره کړی وای چې دا موږ د دې قام دپاره د دې ولس دپاره کړی دي یو په اسلام آباد کې ناست د خپلې پارټۍ دپاره بل د پټ په اسمبلۍ کې ناست پر څنګ یې ادارو والا ناست چې هغه کومه لیکه ورته کش کي دی هغه کوي نو موږ وزیر ایمپي و ایمېنې ته دا وایو چې دوی د پاکستان و ریاست ته دا ولس په لاس ورکړي دا قام په لاس ورکړي په 15 کروړه په 50 کروړه په 50 کروړه مې ځانونه راوستل نو دا قام دا وطن دا ولس به څه کوي چې نن زموږ د ښار د دې علاقې ذمهواره خلک پر سر د اقتدار راغلي
دوی خاموشه دوی د غفلت په خوب ویده نو دا زموږ مسله به څوک خلاصوي